موږ دا پکار دي چې څومره دلته کې د دشمنۍ دي څومره تربګنۍ دي چې زموږ د مشران ټول راپاسي او د دې کلو نه د دشمنۍ ختمي کړي. دا بابرکته مجلس دی ځکه د دې انعقاد د دوو مرورو مسلمانانو د اصلاح دپاره شوی دی. دا جرګه داسې ده چې دا د دوو زړونو مات زړونه هغه جوړول دي. دا د ډېر کافي ټایم نه دا مسله را روانه وه. دا زموږ څه ملګري دي مشران دي هغه دا سنځو او څه زموږ دلته کې د کتوزو ملګرو دوی کې اختلاف راغلی و ډزې پکې شوې وې 324 پکې شوی کافي ټایم نه دا مسله را روانه وه. خو دې کې د مشرانو مونږ ټولو جاوید خان دي دا ولید خان حاجي صاحب دي ټولو دي مټې د ملګرو دي پکې انتهایي کوششونه وکړل او الله تعالی هغه نن سرته ورسوله په خیر عافیت سره چې دنیا ډېره مخکې لاړه او د دې شیزونو نه د دې دشمنو نه د دې حرکتونو نه د دې نه چې مونږ بار څو پورې نه وروتې څو پورې مونږ بهر نه وروتې نو مونږ د علاقه دا وطن دا کلی چې کوم دی دا مونږ په طریقې نشو روانولی. لومبنۍ مونږ له دا پکار دي چې څومره دلته کې د دشمنۍ دي څومره تربګنۍ دي چې زموږ د مشران ټول راپاسي او د دې کلو نه د دشمنۍ ختمي کړي دا اور چې کوم دی ختم کړي او دا علاقه د ورورولۍ ماحول جوړ شي د هغې نه پس په د علاقه د تعمیر او ترقۍ په لار روانېږي. بالکل ګوره جي کوشش باندې هر څه کیږي کوشش باندې هر څه کیږي او بل زمونږ د پښتنو خو دا روایات دي کو هغه هلته دي کو دلته دي د پښتنو دا روایات دي چې یاره سل مړي پکې وشي او مشران پکې کینی دا د پښتنو ښایست دی دا جرګه سیسټم نو چې کله پکې مشران کینی خبره پکې وکړي نو هغې نه بیا څوک مخ نه اړي او هغه الله تعالی پر ورولۍ کې بیا بدلې کیږي. بابرکته مجلس دی ځکه د دې انعقاد د دوو مرورو مسلمانانو د اصلاح دپاره شوی دی. نو د داسې مجلس صفت الله په قرآن مقدس کې کړی دی چې ډېرې غونډې کیږي ډېرې سرګوشۍ کیږي هغې کې خیر نه وي. البته هغه مجلس یو چې هغه د اصلاح د خلکو دپاره مقرر شي او منعقد شي نو په هغې کې چې دی نو ډېر لوی خیر دی او څوک چې د الله د رضا دپاره راپاڅېدل او د دوو مرورو مسلمانانو ترمنځ د اصلاح کوشش وکړلو الله پاک وایي دته به زه اجر ورکوم او دوی ته به زه اجر ورکوم. د دې چې دی نو دومره لوی عظیم اجر دی چې هغه ملایکې چې دی نو هم د هغې تصور نشي کولی او تله د میزان چې دا هغه هم نشي برداشت کولی نو ډېر بې حسابه اجر دی د دوی دپاره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به هم چې کله څه مسایل رالل نو هغوی به کېناستل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به رالل او هغوی به د هغوی په منځ کې باندې صلح وکړه. د صحابو په منځ کې هم بعض اوقات څه مسایل راغلي دي هغوی د هغې طریقو هم په دې باندې کړی چې یو به مشر و هغوی به خبره وکړه او خبره به په هغه طریقې سره الله تعالی حل کړه. دارنګه حدیث شریف کې راځي څنګه چې دا اوس دا جرګه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هغې ته وفرمایل چې یاره کو نن ته څه غواړې هغه له زه در کوم. هغې نبي علیه السلام ته وویل چې الله رسوله کو په دې کار کې زه مشوره وکړم د خپل پلار سره نو څنګه به وي ورته بالکل وکړه. کله چې عایشه بیبي لاړه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې دغه رنګې الله نبي ماله نن یو انعام راکوي زه کوم انعام وغواړم. نو هغې ورته وفرمایل چې ته ورته ووایه چې د معراج په شپه په خلوت خاص کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله پاک د راز او د نیاز خبرې کړي دي هغه رازونو کې یو راز راته وښایه. دا چې کله راغله نبي علیه صلات وسلام ته چې وویې نو دواړو جهانو سردار وفرمایل چې ما الله سره ملاقات کړو او زموږ د راز او د نیاز خبرې شوې په هغه ټولو رازونو کې یو راز دا و چې الله تعالی فرمایلو چې څوک د چا مات زړه جوړ کړي الله تعالی به دا خلکه بې حساب او بې کتابه جنت ته بوځي. دا جرګه داسې ده چې دا د دوو زړونو مات زړونه هغه جوړول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ویلي دي چې دغه خلکه به الله تعالی بې حساب او بې کتابه جنت کې داخل کړي. نو دا یو ډېر اهم جزم دی د دین او د اسلام او په دغه پهلو باندې دا یو څو خبرې مونږ وکړو.